अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कसूरत मुहम्मद नवे पैदा कसूरत मुहम्मद नवे पैदा पैदा करे बाबा खुदे नवादा दुनिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खुदाए मदना बेशक अच्छे बंदा दे ओ खुदाए मदना बेशक अच्छे बंदा दे नूरे खुल वाड़ा सिफात दे रिख्तिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। पसोकनों की हज़रत मियां उमर रहमतुल्लाह अलैह सालाना उर्स पर ढेर अकीदत और एहतराम सरा उमर शो पदी उर्स की बुजुर्गों ज़ाहिरों शिरकत करो और मियां साहब रहमत अकीदत रोज़ोनी उड़ान की दा उर्स इफ्तिता द चादर पोशेनो उशो चिपकी द मुल्क और द कौम द पारा खुसूसी दुआगाने ओगस्ते शुई द सुकनो लुई जुमात की द हज़रत मियां उमर रहमतुल्लाह अलैह द उर्स मुनासिबत सरा महफिल मिलाद इनेकाद हमशेओ पदी महफिल मिलाद की नातखानानो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द अकीदत गुलुना उड़ा निकल पदी मौका उलमाए करामो द हज़रत मियां उमर रहमतुल्लाह अलैह पतालिमातु बांधी रणा वाचोला अवी जी द हज़रत मियां उमर रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ आलिम और जाहिद ज़बुर्गो बल्कि अगई सरसरा अगयो मुजाहिद होंबो चमकनी टीवी सरा खबरों की मुख्तलिफ शख्सियातों उबे दादा अल्लाह यो दोस्त दरबार के शेख मियां उमर बाबा रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातुहू दे ले शान दे ले मर्तबा दे आगा टाइम सारा हम साथे देदा और दे टाइम सारा हम दे ले मर्तबा और दे ले शान दे और ढेर खलक दे दादा सा मुसलमान शीदी और दे इलम दे ले जो पर गोरे दे और रसूल दे और दे जलाल दे कमाल और दे शान और मर्तबा अल्लाह तबारक ताला सिंगा जिक्र खपल दोस्तानो बारा की वही अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून दादा अल्लाह दोस्त दे दाल मना दयानतदार वो मना वफादार सीन मना समझदार ते मना ताबेदार दा यो मुजाहिद हो यो आलिम इस्लाम यो गाजी हो यो ले मर्तबा और ले शान साथ दे और
کم ځای هندوستان پورې او کم ځای پورې د دې کرامات ظهور شوي دي او دغه شان د دې خلیفګان اعلی مرتبه باندې ځای په ځای کم دی خپل مجاهدي او تعلیم او دست تنظیم نه علاوه اسلام لپاره ډېر هندوان سیکھان کافران کم دی عالم اسلام ته راوستي دي. نو بس د حاجي سیمې عمر رحمت الله علیه تعلیمات مبارک به زه دا وایم چې د اولیاء چې کم مسیر دی او کم مشن دی هغه مخکې بوتلل پکار دي. د اولیاء مبارک الله رب العزت په سورۃ یونس کې قران کریم کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اولیاء کرام چې دی په دی باندې بیرنی او نه بدی غمجن شي او دا کسان دي چې دی کامل ایمان ساتل او یقیني کړي دي یعنی تصدیق کړي دي په ټول ضرورتو د دین باندې او همیشه به تقوا کوي. د اولیاء تعلیمات دنیا ته دادي چې عقیده دي صحیح وساتي چې څومره سه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خدای دربار نه وروړي دغه تصدیق وکړي او تقوا وکړي خدا سينه چې یو ورځ بزرګي ولس ورځ بیا بزرګي خوشي کړي دوام او استمرار سره په سبیلیه د استمرار تقوا کول دا د اولیاء کرامو تعلیمات دي او په دغه اساس باندې دا دي ته دا ولایت ملو شوی دی او ورستو خلکو تم دي دغه سبق پر خودلې دي. الله دې مونږ تم دا کامل ایمان صحیح عقیده او همیشه تقوا نصیب. نن د کامل ولی الله د عرس مبارک ورځ ده د الله دوستان دي او مونږ او تاسو چې دا نن ځان ته مسلمانان وي دا د دې مبارکو هغه په مونږ احسانات دي دا زمونږ محسنین دي. نن د حضرت میا عمر بابا جی رحمت الله تعالی علیه عرس مبارک دی او د مقبانی ډیر عقیدت من راځي او د خپل عقیدت ګرځونه پیش کوي او میا عمر بابا رحمت الله تعالی علیه ته خپل طرفنا ثوابونه هدیه کوي. قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین زما رحمت نیکوکارو ته محسنینو ته نږدې دی او د اولیاء الله دربارونه دا د دعا د اجابت ځای نه دي. زما محترم شیخ تاسو معلومه ده چې نن د حضرت محمد رحمت الله علیه عرس مناویږي نو زه په دې موقع باندې چې کوم د انتظامیه کمیټې د هغې شکریا ادا کوم مبارکباد ورکوم چې هغې خپل اصلاح خپل مشران خپل دیني پارسا هغه یاد ساتي هلته خراج تحسین پیش کوي خپل راتلونکي نسل ته دا سبق ورکوو چې زموږ مشرانو دین اسلام ترویج دپاره ترقۍ دپاره د بقا دپاره ډېرې لویې قربانیانې کړي دي او هغې په وجه نن چې دا جومات نن آباد دی اگر درې دریم سرکار د جومات وشو مثلا کوم جومات مثلا اجبا په توګه د مسجد خور د استعمالېدو نو دا ټول جوماتونه مې عمر صاحب رحمت الله علیه په خپل ژوند کې په خپل جوړ کړي دي د دین ترویج دپاره چې هغې کومې هلې ځلې کړي دي نو د هغې غټ ثبوت دا دی چې تقریبا 65,000 جنس ځمکه دې سیرۍ په دې ټوله صوبه کې موجود دي 65,000 جنس ځمکه او دا د اوقاف محکمه ټول دا محکمه دا د میا صاحب تاجدار دا مدن نه شریږي د میا صاحب تعلیمات دومره دي زما ورونو چې دا هغې په وجه باندې سوکلې کلي په ټولې دنیا کې پېژندلی شي او نور خواوشا کلي ټوله صوبه دا سوکلې په دې محمد صاحب په وجه باندې موږ ټول پېژنو یو شناخت دی او د سوکلې د خلک قدر کوي عزت کوي نو دا د میا صاحب هغه قربانیانې دي چې کوم دي دین اسلام لپاره کړي دي د دین د بقا لپاره کړي دي او مشاب د علي د خپل وخت یو مضبوط سره هغه به هم چې خپله کومه مارکه به یې کوله جنګ له به تلو نو میا صاحب رحمت الله علیه له به راتلو دغه به دعا اخېسته دا ټول د هغه وخت چې کوم مشرانو یا باچا وختو یا لوی عهدو باندې دغه نو هغې به د میا صاحب رحمت الله علیه لوی قدر کولو عزت به یې کولو او د هغې په وجه نن ټول سوکلی روښانه دی. ټولو نه اول خو ټولو ته مبارکباد ورکوم الله دې ټول آباد او خوشحاله ساتي او الله دې دا کلي او زموږ د میا صاحب شان ټول عمر دپاره بلند لري. عزتمندو میا صاحب رحمت الله علیه یو ډېر لوی ولي الله تېر شوی دی او یوازې ولي الله نه مجاهد تېر شوی دی
او هر قسمه خدمات یې کړي دي د دې کلي د دې علاقې د دې یو ډېر لوی سرمایهدار او جاګیردار حیثیت لري او هغه خبره ډېره دنیا د په جایداد او په دغه باندې آباد دي او د هغې رزق پکې الله لیکلی دی موږ ټول د خادمانو او خدمتګار یو الله دې دا ټول کلی آباد او خوشحال ساتي او الله دې د ناسب درجات تل تر تله بلند او اوچت لري رب کائنات چې حضرت شیخ عمر صاحب رحمت الله علیه ته کوم عزت ورکړی دی نو زما په خیال چې په خیبر پښتونخوا کې چې څومره اولیاء کرام موجوده دي د ټولو نه زیات الله رب العزت کرامات هم زیات ورکړي دي او د ولایت برخه هم زیاته ورکړې چې د زمانې غوث دی او روحاني تړون خو حضرت شیخ عمر صاحب رحمت الله علیه دا خو د تاریخ حصه ډېره زیاته مشهوره ده چې د حضرت شیخ سادی لاهوري رحمت الله علیه نه په لاس باندې بیعت کړو او نقشبندیه تیفوریا بنوریا الشتاریا شریف د دوی خپله بیسیکلي سلسله ده بنوري نقشبند حضرت شیخ عمر صاحب رحمت الله علیه او چې کله د ژوند ډېره کمه حصه حضرت شیخ سادی لاهوري رحمت الله علیه سره تېره کړې وه د هغې نه بعد د هغې د پردې وخت چې وشو پرده وشوه نو د هغې نه بعد د حضرت اټک ادرجي بابا رحمت الله علیه په لاس باندې دوی بیعت کړی دی او د هغوی نه د فیض ډېره زیاته لویه برخه حاصله کړې ده او دا ټول څوکنی چې نن روښانه دی دا د حضرت شیخ عمر صاحب رحمت الله علیه د برکته دی د پسه 2.5 کاله تېرېدو پس نن هم د خلکو زړونو کې د میا صاحب علیه رحمت مینه او محبت هماغه شانتې ژوندی ده او انشاءالله تر قیامته پورې به ژوندی وي نیمه سبحان چمکني ټي وي دربار حضرت عمر چمکني